زه د علم یو سمندر یم، زه د علم یو لوی ښار یم، او د هغه لوی ښار دروازه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی. هغه مبارک دا ولې د سیرت خپل کړی دی. که امام اعظم ابو حنیفه زمونږ ډاکټر صاحب وفرمایل چې د هغې مناقب لا شک فیه، هېڅ شک نشته، هېڅ شبهه نشته. آقا علیه الصلاة والسلام سره په معراج کې چې کله حضرت موسی علیه السلام ملاقات وکړه چې تخرج العلماء ورثة الانبیاء، لږ خو د خپل علما را سره ملاقاتي کړه، لږ یې شناسایي کړه چې دا څنګه ستا وارثان دي. آقا علیه الصلاة والسلام هغه وخت کې ملاقات د بعضې تاریخ کتب لیکلي دي چې د الله رب العزت جل وعلا موسی علیه السلام سره د امام اعظم ابو حنیفه ملاقات فرمایلی و چې دا وګورئ. نو ای یاد بساتئ چې دا څومره لوی خلق دي، دا څومره عظیم خلق دي، څومره کامیاب خلق دي. دی د کامیاب شخصیت د آقا علیه الصلاة والسلام په زندګۍ باندې په ژوند باندې عمل کولو کوشش کړی و، هغې باندې عمل وکړو، الله کامیاب کړ. قدیر کریم پروردګار عالم جل وعلا دی. وخت ډېر تېر شوی دی، زړه مو ډېر څه غواړي، ډېر څه زړه غواړي، خو ډېر وخت تېر شوی دی. نور هم په امتحان کې ناچو، نور هم په امتحان کې ناچو. ربي قدیر لم یزل دی زموږ ستاسو ژوند نصیب وګرځوي. یو درته عرض کوم او د قاري صاحب په وساطت باندې، قاري صاحب دغې علماو ته او پاسبانیان خواست بس خبر دی چې انشاءالله په 7 ستمبر باندې زموږ انشاءالله کانفرنس هم دی چې هغې کې زه ټول مقطع فکر علما را جمع کوم. تقریبا 6 چې کم دی نو په هغې کې ناتخوانان حضرات دي انشاءالله. په 7 ستمبر دارالعلوم افضلیه کې انشاءالله زمونږ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دی انشاءالله، او بیا د هغې نه پس جلوس دی انشاءالله. ځکه چې مونږ د حضور علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې دغه چوکیداری صرف په منبر او په محراب نه، صرف اور صرف په جماعتونو کې نه، اوس به اجرو ته راوباسو، اوس به یونیورسټو ته وړو، کالجونو ته به وړو، چوکونو ته به وړو، ګلې کور ته به وړو. ځکه چې قادیانې بدبخته هغه زموږ جومات ته خو راتلی نه شي، منبر او محراب خو استعمالولی نه شي، نو هغه بهر زموږ دا نوجوانان، زموږ دا نوی نسل، زموږ دا نوی کل په دې کې راګیرو. انشاءالله د هغې مخه به نیسو، انشاءالله ګرانې د هغې مخه به نیسو. یو اعلان درته دا دی چې انشاءالله قاري صاحب ستا څونه مېلمانه چې ما له به روټۍ له راځي. ګورئ پروګرام خو زموږ ماسپښین نه تر مازدیګره دی، خو ستا مېلمانه ستا په سرپرستۍ کې ټول به چې کوم دی نو انشاءالله هغوی به روټۍ له راځي. زه به دا به ستاسو په ما باندې احسان وي. دا څومره ملګري چې ناست دي چې عذر یې نو او زیات عذر نو، د حضور د ختم نبوت د څوکیدارۍ نه لوی عذر بل شته؟ بل څه شته؟ نن نیت اراده وکړئ چې د 7 ستمبر عالمي ختم نبوت ورځ ده، چې په دې ورځ باندې دغه بدبخت او نجس پلید د پاکستان آئین، زه کله ویمه که پاکستان کې یو د سړیتوب کار شوی نه دا شوی دی، یو دقه د سړیتوب کار شوی دی، نور خو تباه و برباد کړو. بس هغه طرف ته مونږ نه ځو، خو دا د سړیتوب کار شوی دی. په دې باندې بټو صاحب ته زموږ اوس هم زنده‌باد وایو، اوس هم ورته وایو څومره علما په دې کې کار کړی دی. الله دې د هغې په قبر باندې کروڑونه اربونه انوارات راووړئ چې د دې بدبختو دا لاره بنده کړې ده. خو اوس هغې خپل کار کړی دی، اوس ډیوټي زموږ او ستاسو ده، اوس ډیوټي زموږ او ستاسو د دې حفاظت هم کول دي که نه؟ د دې حفاظت هم کول دي. حفاظت پې